الرحمن الرحیم یوټیوب باندې تاسو پیسې ګټئ نو وګټئ جایز طریقې سره. نو ځان ولې بربنډوئ؟ فحاشي ولې خوروئ؟ ګنده کلپس، ګنده مووي، غلط سیز تاسو خپل خور خپل لور نه لرئ. تاسو دا نه وایئ چې د هغې تربیت هم کول دي او دغه حرام پیسې فحاشي تاسو پروموټ کړه، فحاشي پروموټ کړه، خلکو ته مو ورسوله، د دې سپلای مو وکړه، په هغې به تاسو اوړه او غنم او سبزي او پیسې د کور خرچه به پې چلوئ چې ټول کورونه مو تباه کړه. یوټیوب چینل جوړ کړئ، چاته خیر ورسوئ، خو د ګناه نه ځان وساتئ. د دې نه مزدوري کول او پیسې ګټل دا بهتر دي. خلک په ګونګړو کې او په چولو کې او په کچالانو کې او لوبیا کې خلکو بنګلې جوړ کړې، حجونه وکړه. تاسو مهنت وکړئ که نه. یوټیوب چینل ستاسو نه چلیږي تر څو پورې مو چې ګند وردن نه کړي ني، فایده څه شو؟ الله به خفه شي. او الله وفرمایي زه به تاسو شرموم. د الله خبره ټیک ده. په فیسبوک سټوري باندې هم ګند مه لګوئ او اسم ډانس، ګانا، فحاشي مه شیر کوئ، کمنټس پې مه کوئ. ابله د یو کس رباب ګټار و او کمنټس پې خلکو لیکلي ماشاء الله، واه واه، ویری نایس. لکه که څوک ګډېږي او که څوک به دی ویری نایس او ماشاء الله. نه خو ګیټار وایي بعثت لاکثر المعازف. نبی علیہ السلام وایي زه خدای پاک را لېږلی دی پرم چې ګیټار، رباب، ستار مات کم. بعثت لاکثر المعازف بمحق المزامیر، چې ډولکې مات کم. موږ الله رسول مونږ سره ډنګو، قوالی کې هم ډنګو، لب پې اتیحې کې هم ډنګو. نو ګناهونه مه کوئ، د حرام نه ځان بچ کې. ستاسو ژوند کې، اولاد کې، بچو کې به الله برکت پیدا کړي انشاءالله. الله دې د عمل توفیق نصیب وګرځوي. خفه کېږئ مه. والسلام.